أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سیدنا آدم علیہ السلام د پیدائش نرستو کله چې الله ملائکو ته حکم وکړو چې تاسو سیدنا آدم ته سجده وکړئ ټولو خلکو خبره ومنله ټولو ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس نه منله داغی وخنا د خیر او د شر او مقابله شروع شو دا ډیر پخوانه شروع ده هغه شیطان د الله رب العزت هغه حکم چې پای باندې بظاهری او شبهه راځي ظاهری شبهه دالا چې د سجدې لایق خو الله دی نا اللہ سنگ ملائکو تا حکم گئی کہ تاسو اسجدوا لآدم آدم تا سجدہ ہو گئے تیرا تعقل پسندی ہوئی عقل پرستی ہوئی دیتا یو سرے ځان د اللہ نهم مخیار گنی او ځان د اللہ نهم پویا گنی تو دا انسان نہ دے بلکہ دا ابلیس دے دا خود مفسرین و آرادی بیا چدا تحیہ و فلان و فلان و فلان قرآن خو اس جدو لآدم ویلے یو سڑے چار جائے کہ خپل عقل چلئی دل ترین خپل عقل چلئی کنا او دائے خلق غند استدلال لیو کی کمچے د اعتزال د معتزلو استدلالاتی خبره داره بنیادی طور چې د شر او د خیر مقابله د اختلاف دا د ډېر پخوانه شروع دی د الله په مقابله کې خپل عقل پیش کول د شیطان کارو او نن چې د شیطان څخه پیروکار دي ناغي د شیطان خبره گئی خو بل انداز کی گئی اغي وی چې مخلوق ته سجده نه کوي نو دا هم لکه د شیطان موحد دی د ملک داسې خلق مشترک چې یو سړی مخلوق ته سر نخ کته کوي نو بیا غي جواب کې دا وی چې شیطان هم موحد و زکه غیر الله ته سجده نکړه بیا وی چې توحید دومره خصيزي نو پکار داو چې شیطان هغه الله جنت ته بوتله دا د شیطان د فعل نه استدلال کول د شیطانانو کاری دا د شیطانانو کار دی چې د شیطان د کار نه استدلال کوي د مسلمان کار دی چې هغه د الله پیروکاری اور هغه د رسول پیروکاری عقل داغي په اتباع کې لګي داغي په خلاف کې نه کوي دا الله حکم منل دا توحید ہو الله چې کم طرف ته د سجدے کول حکم کو پکار داو چې شیطان اخواس سجده کړي قرآن واضح فرمایلی دی للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب دا اللہ دی و اینما تولو فثم وجه اللہ
یعنی د مسلمان کار داري چې هغه د الله او د رسول خبره ومني، پای کې د خپل عقل نه چلی. کله د په عقل کې هغه ناراضي نو د اعتراض خبره نشته. ځکه چې قرآن فرمایلی دی بأن الله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پارس پوئیږي او انسانان پارس نه پوئیږي. د شریعت د اتباع حکم په دی وجه ده. ابلیس سویلو، ابلیس د الله رب العزت په مقابله کې خپل عقل پیش کړو. عقل داغه داو چې انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، زدا آدم نه غورم ځکه د اور نه پیدا کړی شیم، تا اور نه پیدا کړی او د خاورې نه پیدا کړی. او داغه خیال خپل داو چې خاوره کې کمزورې ده په مقابله د اور کې. حاله د قیاس غلطو د الله او د رسول په مقابله کې چې کم خلق خپل عقل پیش کړي دا د شیطان پیروکاری، دا خيار خلق نه. او دا خلق همیش د پاره د يهود او نصارا او پروردګ داغه نظریات حامل وی کم چای خلق پیش کړي. خدا نه وشي نه موږ بار بار چې وو د اتوار کم کلاس سے زمون کېدو په اعتماد منکرین حدیث شبهات ویل وخت او چا هغه اوریدل با ناغي ویل چې د پلان کی بارے کې سموایا، د پلان کی بارے کې سموایا ولی هغه دې مرګریو زمونږه څوک مرګره او دشمن نو، لیکن چې کم سړی په حدیث باندې الټا پلټا اعتراض کړي موږ به هغه جوابونه کوو. په ډېر خلک خپه شو، بلکې هغه سلسله موږ منقطع په دی باندې کړه چې ملګری د هغې په اورېدو تنګ شوي وو چې بل څه بحث نشته. دا چې اوس به ولا خلکو لکۍ باندې خپه کېښوده چل ولا نه ورځي څوک د الله فضل دی. بصیرت چې کوم الله را کړی دی پای موږ ډېر څه وینو او ډېر زر دا چې دا فتنه به ډېره زیاته عامه شي. دا به ستاسو کورونو ته راورسي، دا به ستاسو د هر جماعت د ممبر نه خوري. د انکار حدیث فتنه به دومره ډېره شي. د دې لپاره اوس نه څه شی کول پکار دي. دوه درې جملې زده کول پکار دي. یو دا چې علموا اولادکم العقیدة قبل حفظ القرآن. د قرآن مجید د حفظ نمخ کې خپلو بچو ته عقیده وښیه. دا سه حافظ نه لري پکار چې هغه ته عقیده نه معلومه، اسبا کله قبر ته سجدي لګي او کله غړي په دې حافظ باندې سګي. علموا اولادکم العقیدة قبل حفظ القرآن. د قرآن د حفظ نمخ کې هغې ته عقیده وښیه. دا شنی چې غټ غټ تا تجل تفاسیر لیکي او عقیدې نه به خبرې. د تفسیر نمخ کې، د حفظ نمخ کې، د فقه نمخ کې سړی مسلمان کېول. دلته زمونږ خلک د مسلمانۍ لباس ورته ورواغوندي او دننه عقیده باندې ورسره خبرې نه کوي. هغه سړی خالص مشرکی، خالص کافری او ظاهری ټیپ ټاپ داغه د مسلمانی دې دوکو کې نور مور پریوزه. دا ستوای چې مونږ وینو یا راتلونکي کې دا ډېر رخ د سیلاب ته رکاوټ بند ورته وتړی. اول ورته عقیده وښیه، الله چې ورته وښیه نو بیا علموا اولادکم حب رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه کول وښیه. ډانسرانو سره مینه ورته مښیه، بی دین خلق سره ورته مینه مخه.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ورته وخی اوخی اولاد ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوراک څنګه کو، سکاک به څنګه کو، ګرځېده به څنګه، مونځ به څنګه کو، حج یې څنګه و، روژه څنګه وه، زکات څنګه و، د مونځ پابندي څنګه وه، رښتیا به یې څنګه ویل. دې ته وایي مینه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، تشه مینه نه چې ټوپونه وایي سړی، د هغه تعلیمات ورته وښیه، د هغه معامله څنګه وه، د هغه سلوک څه د پلار مور سره، د هغه سلوک څه د خویندو سره، د هغه سلوک څه د خپلې ښځې سره. دې ته حب الرسول وایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دا ورته وښیه چې هغه څه کول خلقو سره. د دې دوه څیزونو نه بغیر که تاسو حفظ د قرآن جوړ کړئ او که تاسو د مدرسې یو فاضل مونږ ته راولی، والله العظیم پای کې او په یو بېدینه سړي کې به څه فرق نه وي. موږ مخ شوي دې څیز سره یو. مدارس ډېر شي دي، په زرګونو دي، موږ له څه پراډکټ راکوي، کم پیداوار راکوي، هغه پیداوار چې هغه د حدیث نه انکار کوي، هغه پیداوار چې هغه امام بخاری باندې د خپل زړه ګونډې وباسي، امام مسلم ته بد رد وایي، بے حیا ورته وایي، بېدینه ورته وایي، حیلګر ورته وایي، بلکې کذاب ورته وایي. د دې خلقو بس توحید او دې بس د رسالت اتباعي. ډېر افسوسناک حالات سره موږ مخ یو سوا. چو کفر از کعبه خیزت کجا مانت مسلمانی، هغه ډلې چې هغې د الله او د هغه د رسول نوم اخلي، هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو مذاق اړوي، خندنې کوي هغې پورې، الټا راځي محدثین بدناموي. محدثین مه بدناموه، موږ به تا ته ستا تاریخ ښیو انشاءالله. آیتونه آیت کریمه چې ما کوم ویلې دی د سورة المائده آیت 57 هغې پسې آیت 58 دو آیتونو کې قرآن مجید موږ له یو خبر راکړی دی، او دا نوې خبر نه، دا زوړ خبر دی. خیر او شر د دې تقابل دا شروع شوی دی د ابلیس او د آدم د واقع نه، او دا ختمیږي نه تر کومې چې سیدنا عیسی علیه السلام نه راغلی، تر هغې دا نه ختمیږي. د سیدنا عیسی راتلل خلکو اوس نظري کړل، عقیده یې نشته. د اسلام د روز اول نه دشمنان څوک دي؟ ناپوهه خلک نه یادو، پوهه خلکو کې یو خان پړ سړی دی، الامیین چې یې سره کتاب میتاب نشته، هغه ټول مخالف وي، هغې اختلاف څه کې نه وي، سبا امي سړی او سبا د هغه اختلاف وي. د امیانو اختلاف او موافقت باندې سود او زیان نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین لومبنه مخالفت یهود او نصارا وکړه، پوهه خلکو بل نه پوهه، یهودیان نه پوهه، نصارا نه پوهه. د دې اصل ځای خو کنعان دی، مصر دی، دی مدینه منوره کې سکول. اصل کې دی لستلیو چې آخري رسول صلی الله علیه وسلم با چې کوم ځای پیدایشي نو بیا به یو داسې ځای ته هجرت کوي چې هلته ډېرې کجوري، او د دې د علم مطابق هغه یثرب په هغه زمانه کې چې هغې ته اوس مونږه مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم وایو، مدینه منوره. د دې مشران راغلي د دې دپاره و چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي، یو ښه مقصد و. وخت تېرېده د جون چې کومې برایې وې ټول په یهودو او په نصاراو کې، سودونه، بېدینۍ، بدکارۍ، قتلونه، اسلحې خرڅول، خلک یو بل سره جنګول، قبضې کول په پردو څیزونو باندې، دا د دې مزاج و. د مدینې منورې خلک یې کمزورې کړو، جنګول به آپس کې.
چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دی پیژنده که نه پیژنده؟ د هغې زمانې یهودو پیژنده که نه پیژنده؟ پیژنده. لیکن د هغې باوجود هغې انکار وکړو. د انکار وجه قرآن لیکلی دا بغیم بینهم. زړه کې حسد و. حسد دا چې مونږ ویل چې دا په بني اسحاق کې څنګه چې د هغې ټبر دی بنو اسحاق دارنګې دا به زمونږ په ټبر کې. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په بني اسماعیل کې پیدا شو، زمونږ تربورانو کې پیدا شو. دا مرض پښتنو کې شته که نشته؟ دی هر څه مني لیکن د خپل تربور خبره نه مني. دا کیسې ځاسې نه کوم، دا د یهودو اخلاق دي، دا پرېږدی. د علماو غوندې دا خبرې مه کوئ چې زه د دې عالم خبره ځکه نه منم چې دا زما په مذهب نه ده. دا هم تربورولي ده. د دې استاد خبره ځکه نه منم چې دا زما د جماعت نه ده. دا څه د یهودو د نصاراو اتباع کې روان دي خلک. خو زار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې هغه د آخري زمانې هره فتنه مونږ ته ښودلې ده. الله ښودلی و چې تاسو به لتتبعن سنن من کان قبلکم. بالکل د یهودو د نصارا اتباع کې به روان شي. حظو النال بالنال، کم دی چې هغې خپه ایښي تاسو به هلته خپک دی. که یو سړی پکې جوهره دوب ته داخل شوي که نه، د سوسمار سوړي ته ور داخل شوي د خادمینو، تاسو هم هغې کې نوځئ چې دی کوم څه فیشن به یې. دی مونږ ډېر مخکې خبر کړي وو. او دا شته دی، دا دیني طور هم پیدا کېږي او دا ثقافتي او معاشي طور هم پیدا شوی دا مرض. دا لرې کړئ د ځان نه، حسد لرې کړئ. یو عالم سره حسد په دې وجه کېږي چې د استاد شاګرد نه دی. یو امام سره اختلاف په دې وجه کېږي چې زما امام نه دی. نو تا کې یهودیانو کې څه فرق دی؟ دلیل پسې ځي خلک، شخص پسې نه ځي. دلیل پسې لاړ شه چې یو سړي دلیل څومره مضبوط ویلی دی، تسلیم کا. نو دا د یهودیانو بیماري به لرې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیژندو، لیکن د حسد د وجې انکار وکړو. سړی انکار وکړي بیا هم ټیک ده، حق دی هر چا ته حاصل نه کوي. ټول خلک مسلمانېدی خو نه شي، نه ټول خلک نیکان کېدی شي. د دې لپاره الله یوم الحساب جوړ کړی دی، د قیامت ورځ. دا خو به هلته کېږي. یو سړی یو خبره نه مني، نه دی مني. که د خوښه ده منکم کافر و منکم مؤمن. لیکن د یو سړي بدتمیزي دا وي چې هغه د حق پرست د وژلو کوشش شروع کړي. تو دی یهودیانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل سازشونه تیار کړي. احادیث وګوره، تاریخ وګوره چې دی کم کم حرکتونه کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله دی چم ته تللی دی د دې لپاره چې د قتل پیسې دي د دیت چا واخلي. دی څه چل کړی دی؟ دی یو خبیث لېږلی دی یو ګټې سره چې دا په درو ورځو اسیم څوک نشته دی زموږ محلې ته راغلی دی چې ځان ته بېغم وکړو. دغه دشمنان دي، یهود او نصارا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان دي. او یوازې د هغه نه، د هغه د دین هم دشمنان دي. پرې ځان پوهول پکار دي. دا نن چې بقبقې جوړ کړي لګیا دي، د دې ټولو ډانډې چې کمي که نه، دا ملاویږي معتزله او سره. دا به واصل بن عطا ته رسي دا خبرې، دا به جاد بن درهم ته رسي. بیا جاد د چا شاګرد دی؟ د طالوت. من هو طالوت؟ طالوت څوک دی؟ هغه خورې دی د لبید بن اعصم. و دې پیژن
آغا لبید بن عاصم چاچے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر کڑو کوشش ادا کڑو چے دے ملکو تو سحر نم یارانو انکارو کو دا تحقیق نہ دے دا تشکیک پیدا گئی اسلام تا چنند جدید معتزلہ و نسمر خطر دا تمرا دبل چار نشت اگر شاعر بویلیو چه رہزنوں سے تمہیں بھاگ آیا تھا تو ڈاکوان نو خزر آگلے ہم تیخت میں گڑے ہو اب مجھے رہبر ہونے گیرا ہے وزو دا متقیانو دا لار خودون کو گیرا کے اغیرانا غشت ایمانو بس زمونگ حالات دا غدیر نسوا اغی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے سحر کو دیر پارا چے دے ملشی ختم شی کما فتنہ چے اسلام کے پیدا شوی دا داغی بنیاد با یہودی بدا ذہن کے کیا نوے دا دوستان کی نا آگا سیز چاہتا منگا رفض وایو یو تشیع دا یو رفض دا دوڑا زان سجلو سیدنا علی تا خدای ویل اور صحابہ کرام تا کافر ویل یہ تا رفض ہوئی اور دی بنیاد یہ خد عبداللہ ابن سبا وکان یہودین اغا یہودی ننچ سمرا خلق روافیز دین آغید عبداللہ ابن سبا دا وجود نے انکار گئی بدایہ و فرضی تخیل لے ٹول تاریخ خطا گئی اتارے بے خلق کی چوسنی در گئی دا چوپا دا چوسنے موسنے مخرے معشومان نے غشان تحقیق میدان تو وردانگے اور ہرا غسڑے چداغو د دین پبارے کے سخندنے کڑے دا خندنی دو ٹھوک جواب ہو گئے دا غلط ترس ابلیس دا اللہ مقابلے کے خپل عقل پیش کرو اویلیو خلقتنی من نار و خلقتہو من طین انن یو آسان خبر دا محدثین یو قیدہ پیش کرے دا چکہ یو حدیث دا سے راشی چاگا دا نص قرآن خلافی نابا حدیث نہیں نص قرآن عظیم اللہ لگینے زمون خلق سو جوڑا کرا یو حدیث چاگا قرآن خلافی نا حدیث نہیں ایسا ہے تو حدیث دا قرآن خلاف نہیں ما بدے درے سلور جمعے بحثو نہ کرو دے صحیح حدیث دا قرآن خلاف نہیں اب تو پوئے گی نا دا شبہات پیدا کرے دغی خلقو دی آغا سیز راتو تالوت ترور سے تالوت اور دارنگی روافظ ہو اغیرم بنے دا قیدہ پیش کرے دا چاہا حدیث چپائے کہ دا انبیاء علیہ السلام دا میراث نہ تقسیم اولی خدا حدیث دا قرآن خلاف تھا پدے وجہ بانے اغیوی من حدیث نہ تسلیم خدا سنگ تیرے جو ہم آویلیو کنا دا عوام دے گناہگار زمونگا اہل علم گناہگار تھے دین خیخ مارے اوسڑی اوسو کالا مخ کے تپوس کرو کہ شاگردان ستاسم رہی میں ما شاگردان لگی بات ہے اولی میں کہ ما سر کم جنس تنالا خلقو نہ لگی ما سر جنس دے حدیث اور داغے تحقیق خلقو دے سر نہ لگی دیتا وہ دروغ جنے جزیے خواہ بس فرضی خیالات ورتخائے دی پاگے وانے مڑ دی دا حدیث تحقیق سرا حدیث اکار نہیں پا دی سکے دا شاگردان دا کموالی وجہ دا غدا دانا چی مونگ لسن رازی و کم شے چی مونگ سر دے کم سلعہ مونگ سر دا دا غیر مارکیٹ ڈاؤن دے خلق الہ اہمیت نہ ورگے یو قوم چی آتا کالے کے صرف و نحوز دا گئی اغید حدیث نہ کتابوں نہ پیو کال کے وئی انا للہ و انا الیہ راجعون
دی به خبرې په حدیث پوه شي. اصل خبره دغه ده، دا څوک نه وایي، دا صرف زه یم. نحو، صرف، منطق، بلاغت، معنی، اصول فقه په دې باندې اته 9 کال لګي. حدیث باندې 100 کال لګي. اصول حدیث باندې څومره وخت لګي. مشکات چې وی دا غي نمخ کې مقدمه د شیخ عبدالحق دا بس غوي زی مخاوت ته دا سوزونه پیدا کیږي دا سوچ دي دا صورتحال بدلول بګار دي ته دې لپاره علما ته رول بګار دي. مونږ سره د حدیث د علم والا خلق ډیر کم ده په ګوتو شمیرل شي. فقها بډيري، نحویان بډيري، صرفیان، منطقیان، اصولیان دا و دنیا ته ډيري په خاخو وړي. لیکن حدیث باندې څومره خلک پوهه دي دا به ګنې چونه افراد او چین اب بخت وی په تقلید کې د یو مذهب هم تحقیق نشي کولی. د حدیث تحقیق خلک کولی شي چې دا ټیک دا تعلق به چا سره مذهبي جامد مقلد نہیں. اگر دلیل پسیزی او دلیل اتباع کی چې کله سره دلیل اتباع کی خلک هغه ته ډای مذهب وایي. دې مذهب نشته. دا ټول مسائل اے بعد سبا ای هم اور دای توست دا مونږ په خپل غړي پکارداري چې کم خلق زمونږ دین پورې خان دي، حدیث پورې نه دین پورې خان دي. دا باته غوګو نه و باسا چې خلق د حدیث ته وځي خان دي. مال قرآن آیتونه ویلي. قرآن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کلام نه دی، دا الله کلام دی. او دې کلام کې زه ان شاء الله تا و مقامات خیم شپږو مقامات چې خلق د الله دین پورې خان دي، قرآن پورې خان دي، بلکہ آیات اللہ پورے خان دی. دا اللہ پا آیت چی پوشنے پورے بخان دی. دا قرآن تصریحات تانے دی گدلی زکا ما بار ویل دا خلق پا قرآن نپوئے گی دا سے دعوی گئی. قرآن فاہمی نشتا ہے. قرآن یو تنبیح ہور کئی یا ایوہ الذین آمنو تا سنگا مومنان یہ کنا غیر مومن یہ بحمداللہ مونږ مومنان یو. قرآن آواز کوي مونږ ته دا د مومنانو دپاره یو لوی د تبریک د عزت مقام دی چې الله دې مخاطب کوي. یا ایها الذین آمنو ایمان والو. بعض خلک پوهیږي نه هغه با قرآنی آیات احادیث یا پہ کہ خطاب وغیرہ جی کہ خپل جبہ کے بعد آگے شروع کی سو قومیت پرس خلق رکھ یہ چی تقریر شروع کی سب ہوئی شروع کو پر آمد خود کہ ڈیر مہربان ہو بخون کے رکھ صحبان آگے سرم منڈی ہوئی تاجی خم مسلمان نے دا سے بھی دین سڑے رکھ دے دا اللہ پا کلمات نو پوئی گی اور پا دے احترام نو پوئی گی چی اللہ مات سویلی سویل پکار دی مالا دا ایسے چخپرا الفاظوں کے ہوا ہے پتا کہ پا یہودی کے سفر اق دے چاگیت حتتن ویلی ناغی اخپل جب توارو لاوی حنتتن احبتن فی شعرتن دا اللہ الفاظ موت لوے دائی دا سے تعقل پسند. کرنل قذافی یو مشہور بیدین سڑے ہو خلق فجرتار سے ہوئی وہی مشہور منکر حدیث دا اللہ دا غد رسول دا احادیث و مذاق اڑاؤ ان کے دا کتاب دے کتاب الاخضر نیٹ بانے پروتے اگو رہے گا دا پانے والا ہے کداغا پا فکر کے او دا پرویز پا فکر کے تا تا فرق کارشو تو دا زو دا تو دا دا یہود لاس دی رک دی اگی خلق لاس کی اخلی چی دا اگی سو سیاسی پہلوی سو دینی پہلوی ہر سڑے اگی لاس کے نا اخلی تا چلے اگی
هغه به ویل قرآن چې فرمایلی دی چې قل اعوذ برب الفلق، نو چې مونږ دم اچو نو مونږ له قل ویل نه دي پکار، مونږ له پکار دي اعوذ برب الفلق. لکه خبیثه تا دا چا ویلی چې دا الله کلام کې ترمیم وکړه، دې عقل پیش کړي، دا عقل ځان سره کېده. ولې الله وی مونږ د چې قل او آیا، نو دا خو مونږ ته وی او آیا، نو زه چاته یم چې قل، دا تا سره د اوسنو غم ده. دا خو دنیا د دې خرونه ډکه ده، دی د خپل عقل د الله او د هغه د نبي نه لوی ښکاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سورۃ الفلق او سورۃ الناس وی، دې مولا صاحب نو تپوسه قل ورسره وی که نه وی ورسره؟ وی ورسره، نو بس ته خپل عقل کې ده ځان سره. دا زموږ نه پکارېږي، دا کوټه ادانیز ده، دا څوک نه اخلي. عقل یې په مخه کړی دی، تش عقل. موږ مخکې بار بار ویلي دي عقل ډېر ښه څیز دی. د انسان او د حیوان په بیس کې فرق راوستونکی څیز عقل دی. خو سړی به عقل د شریعت د رڼا لاندې استعمالوي، الله یې به د عقلي. که دا یو سړی د شریعت د پاسه کوي نو دی ګمراه شو، خلک یې هم ګمراه کړه. بس خبره ده که دی. معتزله ولې ګمراه دي؟ هغې عقل د شریعت د پاسه کړی دی. مونږ عقل منو، لیکن عقل د شریعت په اتباع کې استعمالو. مؤمنان په دې لحاظ باندې غوره خلق دی چې الله دې سره خطاب کوي، یا ایها الذین آمنو. اوس پکار دی چې تاسو سار قرآن ویلی وی. دا ډېر افسوس دی چې روزه کې سو سیزن تیر شي بیا ټول کال خلک قرآن له ګوتې نه وړي. د بې شرمۍ هم څه حد دي. سارے مال خلق دا الله کتاب راوالی وګوري زما رب ما ته څه ویلي دي. په دغه بې حیایۍ ښکرې لګي، څوک نه دي وزګار لس منټه اته منټه. دا قرآن کم چې زموږ مخکې دی 13 پارې صحابه کرام ودا اور وضع کې ختمه و. د دې و منازل دي، یو منزل به دروازه وي، کله به ته حزب وي کله منزل. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل یو سړی چې ستاسو کې د شپې د خپل حزب نه او د پادشي دروازه دی وي، نو قرآن سره رابطه مضبوطول بګار دي. اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. کوم خلقو چې ستاسو دین وشته او ټوکې ګڼلی دی هغې نه دوستان مه جوړوئ. قرآن سوئی چې څه پورې هغې خاندي، څه پورې ټوکې کوي. حدیث نه یادوي، فقه نه یادوي، دینکم ستاسو دین. یهود او نصارا ہوتا دین اسلام او مسخره ښکاري. د هغې د مسخرو بنیاد امام بخاري امام مسلم نه دی، الله نه ویرېږه رسوی. د هغې د مسخرو بنیاد دغه حدیث نه دي کوم چې تا زیر بحث راوستي دي. د قرآن نص دی، دا ستا عقل څوک مني؟ هغه یو لګیا ہے، هغه وایي چې سارے مقلد ہیں اس لیے سارے بخاری کی تقلید کرتے ہیں اور کہتے ہیں بخاری نے کہا ہے، بخاری نے کہا ہے. ته په خپله نه مقلد، په موږ سره رښتیا وایې. تا چې کومې پمفلټ یې لیکلي دي او په هغې کې د فرقونه خولي د سړو او د ښځو د مونځ، د هغې څه دلیل دی؟ رښتیا خو چې وایې بیا خو د پیر مذهب کنځلي. نه دی حدیث پیش کړی، نه دی قرآن پیش کړی، تابعینو اقوال نه پیش کړي دي. تابعی ته دا اختیار چا ورکړی دی چې شریعت جوړوي، چې سړی به داسې کوي او ښځه به داسې کوي، او سړی به داسې کوي او ښځه به داسې کوي. ته دین نه پېژنې سره. د افسوس مقام دا دی. د آخري زمانې څه علامات دي. یو علامت دا دی چې اذا وسد الامر الی غیر اهله، کار به هغه چاته حواله کړی شي د دین بالخصوص
چې هغه مستحق نه ته سرټیفیکیټ دی سره حدیث چې تاسو ته کې د یو رجل ته تاسو کې دا څوک دی من هوا والله خبره مې نو نه اهلی دا د اخر زمانه یو علامت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خودل دی چې رستنی وا مخکنو ته بدر دوی سب د صلاح وږي هغه امام بخاری هغه امام مسلم د کم په کتابونو چې د امت اجماع ده په صحت ای پورې خلک خان دي دا خلک دې لګیا دي بس فلانه زنده باد فلانه مرده باد حدیث پورې لومبني خندنی دا چې چاګړي هغه تاریخ مخکې ویلم د مونږه وایوم درته رشید رضا چې کوم زمانه کې المنار کې کار کو هغه زمانه کې پرویز او سر سید دلته کار کو دا داغه بټ چې کوم دی داغه نه رالوتلې پونا کې رشید رضا تفسیر منار والا خلک ډېر خوښي ولې هغه ازادي پیدا کړی دا چې کسړې حدیث باندې ټوپونه وای نه وای مونږ د یو کتاب خوبه مخیو لیکن داغه خامه مخیو مو چې کله خامه بیان کو خلک وی چې ښه ځان پدې پویول پکار دي چې هر انساني جمع او تدوین کې غلطه راځي لیکن دا مطلب هغه دانی چې ګین تر هغه نه انکار وکړه صحیح شی والا غلط سیس پرې ده دی کفارو دی يهودو دی سره تاسو مینا مکوي چغیس تاسو دین لب او ټوکی جوړ کړی تاسو دی من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا کسان چې ایله کتاب ورکړی شوی د تاسو نه مخکې دا يهود او نصارا دي والکفار کفار خود دی پسې رواني کړه هغه اوس نه ورځي مشرکین مکه له ورتل څوک یې تفسیر اوري یې کتلی یې ذکری یې خودلی نو پدې هغه پوېږي چې مشرکین مکه تبا يهود او نصارا و اعتراضات خودل نی براتل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړل نو کفار نه مې رېګه دا اندوان دا خو بیکار دي دینه موږ یو تاسو کړی دی سیتا چې ګمدا رشپو کالو आवाज شوی پغې نه کې اعتراض راځي دلته نور اعتراضونه کوي دغه جواب وګه بیا و نور سره ګورو دې سره دوسته مګه ورپسې وی واتقوا الله ان کنتم مؤمنین دوستی واغی سره سیاسی مکوا مالی مکوا بدنی مکوا د ظلم مینه مکوا د خلکو سره دغه اتباع مکوا نن سبا داغي چې کوم فتنې دي هغه فتنو لپاره هغه روافض ادرول دي جرجیس پنوم باندې نور بشمیر روافض داغي سټیشن چلیږي نټ باندې او دا کم خلک چې زر اوړي کنا او دا هغه ګوري روافض دی شکل د مسلمانانو ده او کوي دا حرکتونه د لندن نا قادیانان لګیا دي منبر باندې ناشتي قولب پسری پټکه پسر ده خمردار گیرا تسبیح پلاس او د حدیث خلاف باغ کوي د سنت او د حدیث فرق باغ کوي چې سنت صحیح ده او حدیث څنګه نه دا کندم دي او قادیانان کوي دا فتنې نه مسلمانانو باندې مرزا غلام محمد چا پیدا کړو هغه يهود پیدا کړو انګريز پیدا کړو خپل تنظیم تبع انګريز کا خودکاشتا پودا وي او چې کله پاغي مصیبت راشي ناغي بیا پاکستان کې نه پاتېږي انګلند کې ډول التناغي چلی خپل تحریک پنيټ داغي سوزلشتره داغي ټیم مسلسل لګیای اړ چټي نه گئی پختو کی فارسی کی عربی کی انگریزی کی اردو کی زمون خلق پنیٹ سگوری دیو خزنه علی دی جردا دیو ټول مردا کې ان خدیث
دې سره دا فکر نشته دی چې زمونږ په ایمان او په دین کمې کې حملې کېږي په دې لار دغه څیزونو نه جواب کول پکار دي زمونږ خلک به لړ شي نو بسونه وسوځي بسونه سوځولو باندې کار نه کېږي کار په دې کې علمي طور ځان مسلح کې چې تاسو جواب وکړئ شی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناموس تاسو د قرآن د حفاظت جواب وکړئ شی تاسو د خپل دین حفاظت وکړئ دا په ګنده او تصویرونو کتلو نه کېږي دا په دې هم نه کېږي چې ویډیو جوړ کړه دا څه بدتمیزي دي شیطانې ټولې دې خوا راغلي دي او خباثتونه هغې مونږ کې خورئ په دې طریقه قرآن د تقوا حکم کوي واتقوا الله الله نه یریږئ ګوره خو هغې سره شرط لګولی دی ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یې د ایمان تقاضا دا ده چې تا کې به تقوا موجود وي چې تقوا نه نو ایمان دې کمزور دی ایمان کلک که ځان څه پورې هغې ډېر خاندي قرآن خو دین ویلی و که نه وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ او کله چې تاسو आवाज وکړئ د مانځه دپاره اتخذوها هزوا ولعبا پورې وشته او ټوکې کوي یهودو څه پورې خاندل بانګ پورې چې هغې وخاندل رسول الله صلی وسلم بانګ پرېښود که نه دا ښکلی کار دی په یو څیز چې خلک اعتراض کوي نو ته به پرېږدې دا مسلماني تا د چا خولی ده پرویز درته خولی ده که تمنا مادي درته خولی ده که نیاز فتح پوری درته خولی ده که مرزا غلام احمد قادیانی درته خولی ده که سر سید درته خولی تا ما چې کوم نمونه واغسل دا ټول د دې بیماران دي د دې کار دا دی چې کوم ځای په قرآن باندې سوال راځي حدیث پرېږده حدیث خو وروستو پرېږدی په قرآن چې کوم ځای اعتراض راغلی دی دی په هغې کې ترمیم کړی دی ما تیر جمعه ویلي وو 15مه صدۍ کې خلکو د قرآن اصطلاحات بدل کړل په دې باندې مطالعه وکړئ کتابونه شته په دې باندې دا برسېره کې خلکو ته وښیئ چې هغه ملائک چې په هغې زموږ د ټولو ایمان دی سر سید وایي د ملائکو څه وجود نشته دا هغه طاقتونه دي چې د انسان تابع دې ته ملائک وایي دې خبیث داسې چل کړی دی د هغه په اتباع کې لګیا دی خلک مرزا غلام احمد هم د هغې اتباع کې لګیا دی د ملائکو نوم صحیح جبرائیل اسرافیل میکائیل د مرزا د ملک څه نوم دی ټیچی 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 دا د ملک نوم دی خان دی ورپورې د ټیچی لفظ باندې وګوره دا د کومې ژبې ټکی دی دې صاحبانو ته ووایه دا کومې پیښې چې تاسو جوړې کړې دي مهرباني وکړئ دې نه رستو شیخ ډېر به وشرمېږئ او دا خلقو سره که ستا په دغې زمره کې ته پاسې د قیامت پر ورځ دا دروغ به دې هېر شي دا کوم چې ویې لګیا یې چې ما د پیغمبر په ناموس باندې او د هغه په حفاظت باندې غیرت کړی دا غیرت نه دی دا د پته نشته داسې لګیا یې ته عرف نه پېژنې رواج نه پېژنې چې د عربو څه عرف او څه رواج او د پښتنو څه عرف او رواج و یو سړی د دین پورې وخاندي یهودي یا نصراني وخاندي مسلمان دا نه کوي چې پرېږدي ډېر خلک ګیرې پورې خاندي زما ګیرې پورې بلا خلکو خاندلي وو مونږ کلاسونو کې هم دلته ویلي ما خو ګیره نه اخرې درته دا به یو سړی پردې پورې خاندي نو سبا به د پردې نه مخ واړه بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم په کثرت ازواج باندې ازدواج باندې اعتراض کی نه نو مخړه او دا اعتراضات بسو کی دا ټول يهود کوي نسوارا په دې موږ کې څه شی دا خو د قران نسته اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا
دا ولی کوي دا په دې وجه کوي چې ذالک بأنهم قوم لا يعقلون دا اصل نادان قوم دی کمقل قوم دی نادانی داره چې په بانک کې سړی څه وایي خفه کېږي ما دا بې عزتي تاسو هم کوئ د اذان بې عزتي تاسو ټول کوئ ٹھیک ده ستا به هغه اراده نه وي خو کې بې عزتي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلی دي تاسو کړي دي هغه چرته چې کله مؤذن اذان شروع کی نقول و مثل ما یقول هغه په شان ته وایي دا څوک نه وایي زنانه وسه وایي خدای خیر سر به پټ کی خبرې به شروع کی لوی لوی علما شیخ الحدیثان او شیخ القرآنان اذان جواب نه ورکوي زه په دې قسم خوړی شم نه ورکوي جواب آخو یهود و نصاراو دا مونږ باندې څه چل شوی دی او بیا دا چې پنځم ټایم الله موږ له دا موقع راکوي پنځه وخته موقع راکوي سار خو ټول ودی که خیر نو څلور موقع خو راځي هغې کې هم دی د اوده په شان دي جواب نه ورکوي بلکې ورزیم نه خلقو له اشهد ان محمد رسول الله چې ووري نو هغه شان نه وایي اشهد ان محمد رسول الله څه وایي صلی الله علیه وسلم لکه تا ته چا وایي چې صلی الله علیه وسلم وایي دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي دا ټیک دا چې نوم د هغه وورې صلی الله علیه وسلم ووایه لیکن بانګ د هغې نه مستثنا دی بانګ کې صلی الله علیه وسلم ووایه مؤذن پشان وایا اشهد ان محمد رسول الله پدې کې دا تو تنور نه د پکې ډوړای ورته پخ دا نه شریعت نه جوړه د څوک سوې دا وې څوک وې صدقت یا رسول الله وګته وا خپل وای نه الته سترګو باندې ومږي نبي وې دا چې څوک یې نه بیا لندېږي نه دا پیغمبر ته نو معلوم وای دا خو بلا مرګري وړاندې عبد الله ابن مکتوم وړاندې مؤذن هم دی وړاندې ځان غب شپ لګي خلک یې په خوشاله کړي دا مو یا غلط دی قولوا مثل ما يقول څنګه چې هغه وای هغه شان دی وای حي على الصلاه حي على الفلاح په جواب کې وایا لا حول ولا قوه الا بالله الصلاۃ خیر من النوم په جواب کې وایا الصلاۃ خیر من النوم صدقت و بررت بالحق نطقت دا الفاظ ثابت نری اگر چې شامی کی لګلی تیرا پر ثبوت پکاري کتاب نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی له پکاره دا شامی کار نه دی دا فقيه کار نه دی ته په خبره نه پوهیږي شامل وې سره دی لیکن هغه محمد رسول الله نه دی دا ذمہ داری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې مال دی وخت سو ویلی خلق شامی هغه سره درېږي هغه کې لیکلي به خپل ایمان تازه کې د هر چا تقلید مګوي چې کله بانګ وره جواب دې ختم کو نو اوس درود شریف وایا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دے درود وایا اگے نرستو وایا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته کدوار دا چوه نو سچل وی سوک چدا وی نو کنت له شفیعا یوم القیامه چا چوه دا جواب یو کو درود وی دا دعا یو کړه زبر قیامت پر ورځ دا شفاعتیم دا حدیث تاسو نه اورېدل وینا
دل او مړی را پاسو نو عمل به بګی او کنا دې مخاطب يهود او نصارا دي ستاسو خله ول نه بنديږي چې کله اذان شروع شي د فقه او فتوا دارا چې یو سړی قران مجید لولي بل فرض او دا اذان اورید نو د قران موقوف کی اده بن کی دا اذان جواب دیو کی ولې دا اضافي اجر ده پدې پر خودل نه د قران اضافي اجر ده دار خپل کی چې بانګ ختم شي دعا دیو کی نبی اعوذ بالله بسم الله سره بیا قران شروع د فقها خود دې قائل دي چې قران ولا بن کې او زموږ د خلکو بک بک نه بنديږي دا به زیاتی ده کنه زده يهوديان نه ګیلو کم که خپل مسلمانانو نه ګیلو کم دین ته چې نقصان نن سمره مسلمان رسي برای نام مسلمان دومره بل څوک نه رسي بار کې فقې زمونږ منځ پورې خاندي زمونږ دین پورې خاندي او زمونږ بانګ پورې خاندي لیکن مونږ خپل دین او خپل بانګ نه پریږدو نو که هغې یو حدیث پورې خاندي به خپلګار وکړي هغې زمونږ نبي پورې خاندلی دي قرآن نه به تاته زه ښیم چې هغې قیامت پورې خاندلی دي بلکې ویلي دي چې من یحیي العظام وهي رمیم خندلی دي نو قرآن خپله دعوه پرېږده چې د قیامت نشته او دا که بقل توب به نه کوو اعتراض کوي خلک په دین باندې راځي اعتراض یهود کوي نصارا کوي مسلمانان کوي او د مسلمانانو هغې باره کې ما پوه کړی هغه اعتراض نه وي هغه شبهه راشي کم عقلیانه څه شبهه راشي او د هغې جواب به په صحیح طریقه باندې کوو اقول قولي هذا استغفر